رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه د بل جهاد دی، غزوه د بنو المستلق شپږم کال باندې د جهاد شوی دی. جنگ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړه لاړو، جهادونه به عام تر باندې د منافقان هم تلل. نبی علیہ السلام ته معلومه صحابو ته پته نه و چې دا منافق دی. نو په دې د بنو المستلق په دې غزا کې د نبی علیہ السلام سره د منافقانو سردار رئیس عبد الله ابن ابي بن سلول هم تللی دی. هغه ډېر وی بدمعاش سړی و، د ځان سره خپل غلام بوتلی و چې ماله به خدمت کوي. په جنگ کې هم ځان خپل غلام بوتلی و. هغه چې کله بنو المستلق ته ورسېدل نو هلته یو چینه وه، مريسيع به ورته ویله، مريسيع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خادم ته لاړ شي اوبه راوړئ چې وڅکو. صحابه کرام خپل غلامان ولېږل. نو د حضرت عمر فاروق یو غلام دی، هغه مو بوله لاړو، او د عبد الله ابن ابي بن سلول غلام هم لاړو، ویل لاړ شي اوبه راوړئ. هغه یو د عمر غلام دی، بل د عبد الله ابن ابي غلام دی. چې چینې له کله ورسېدل نو د حضرت عمر فاروق غلام وایي اول به د چینې نه اوبه زه رالمه، ځکه عمر دی، حق د ده دی. د عبد الله ابن ابي بن سلول غلام وایي اول به زه دا اوبه رالمه، دا ځکه چې زما دا مشر چې کوم دی د عبد الله ابن ابي دا د مدینې اصل باشنده دی او دا رئیس دی، د هغې دا غزې ملک او سردار سړی دی، زه به اوبه رالم. ظاهره خبره و چې حضرت عمر فاروق حضرت عمرو دا غلام کې ماغه نښې وې. نو هغه راولګېدو، یو څوک یې وله ورکړو، زه ورته یم چې زه اوبه رالم او ته اوبه رالې. نو هغه چې راپاڅېد اواز وکړي یا للانصار، انصار راشئ، مهاجر راغلي دي او زه یې ووالم درنه، انصار راشئ. چې کله انصار رامنډه کړل نو هغه پاڅېدو یا للمهاجرین، مهاجرو تاسو راشئ. مهاجر او انصار راغلل او قریبه ده چې په دې معمولي خبره باندې جنګ کړی وی. زمونږ هم جنګونه په دې اوبو باندې اکثر چینه باندې، په لښتي باندې، په پیپ باندې جنګ وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خبر شو راغی، رنګ سور شو، سترګې راووتلې او دا تاسو څه ګپ جوړ کړی دی؟ یا للمهاجرین څه ته وایي، یا للانصار پکې څه ته وایي؟ د تاسو د اوازونه ولې د خپل قومونو ته وکړل؟ تاسو مسلمانان نه یې څه؟ د اوازونه ولې وکړل؟ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره وکړله، وایي دعوها فانها منتنه، پرېږدئ دا بدبویه او خبرې او دا ګنده خبرې پرېږدوئ، دا ګنده خبرې دي، دا بدبویه خبرې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قوم پرستۍ اواز ته دا ویلی دي. او په دې ابو داود کې خو حدیث ته سنن د ابو داود کې چې نبی او مشکات هغه نقل کړی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې اعلانونه کړي دي. لیس منا من دعا الی العصبیه، هغه سړی زما اړو امتی نه دی چې دا قوم پرستۍ ته خلک رابلي. څوک خفه نشي زما په دې خبرو باندې، خدای یو شرعي مسله بیانومه. د خپل قوم مشر دی او د خپل قوم په نوم باندې خلک راغونډوي، چېرې د دې خلکو نه ځان جدا کوو. نبی علیہ السلام وایي ځان له به کې د علاقې ملک بشي، سردار بشي، پیسې به دله خلک درکوي، خلک به راته مشر وایي، خو زما امتي ګورئ نه یې ښه. لیس منا من دعا الی العصبیه، رنګ ته، نسل ته، قوم ته، وطن ته چې خلک رابلي دا زما امتي نشي کېدی. ځکه انما المؤمنون اخوة، مسلمانان ټول ورونه دي. المسلم اخو المسلم، د هندوستان او د کابل مسلمان زمونږ ورور دی. دویمې داسې ویله لیس منا من قاتل للعصبیة، هغه سړی هم زما امتي نه دی چې قوم پرستۍ باندې مړ شو، مړ د قوم پرستۍ دپاره جګړه کوي. خلک وایي ډانګۍ به د ورور دپاره وم. څوک چې د ورور دپاره په ناحقه ډانګۍ وهي، نبي علیہ السلام وایي دا جنګ څوک د عصبیت دپاره کوي زما امتي نه دی. من قاتل للعصبیة، عصبیت دپاره، د قوم پرستۍ دپاره، رنګ نسل دپاره جنګېږي، زما امتي وایي نه دی. او درېیمه خبره بیا ډېره خطرناکه ده، لیس منا من مات علی العصبیه. کله کله په دې جنګونو کې د قومونو په جنګ کې خلک مړه شي که نه. نبی علیہ السلام لیس منا من مات علی العصبیه، چې څوک په عصبیت باندې مړ شو، مردار دی، دا زما امتي نه دی. سوچ کوئ دا درې څومره خطرناکې خبرې وي. موږ ټول زما هم یو خاص قوم دی، د هغې سره به زما تعلق وي. بې قومه څوک نه پیدا کېږي. قوم دا د خلکو نشان دی. په قوم فخر پکار دی چې شکر دی زما قوم شته، زما خاندان معلوم دی، زما نسب معلوم دی. نو قوم ښه شی دی. خو د قوم په آړ کې بیا قوم پرستی کول او د دې په نوم تنظیم جوړول، نو دا د اسلام خلاف دی. البته که تاسو ته یو عالم داسې معلومي چې د اجازت ورکوي نو خیر دی، بیا زمانه ګیله وکوي. داسې عالم به تاسو ته په شرق او غرب کې میلاو نشي چې تاسو له دا فتوا درکړي چې د قوم په نوم تنظیم جوړول جایز دي. نه جي نه، قوم په نوم تنظیم نشته. د دې مرګره کې خو موږ اوسېږو که نه. نن په دې کال کې دا یوسف زو جلسه ده، دا روتمان خیلو جلسه ده، دا د وردګو جلسه ده.
او دا پسې د روغانو جلسه ده، دا د ګجر برادرۍ د پلانو د مسلسل خلک لګیا دي او د قوم په نوم باندې دا خلک تباہ و برباد شول. د قوم پرستۍ په نوم باندې خلکو تنظیمونه جوړ کړل، د قوم پرستۍ په نوم باندې خلکو د اسلام رشتې پرېښودلې، د مسلمانۍ رشتې پرېښودلې. راځئ چې موږ د دې برایي سره دباب وکړو. دا یو خبره چې موږ نن یاده کړو که نه، او دا تاسو زمانه واغستل او د ذهن ته کوزه کړله، زموږ تربیت بیا وشو، موږ تربیت بیا وشو. دې کې نقصانات راځي. اصلي عزتمند وجه دا ده چې قوم پرست شولې، بیا د قوم غلطي خلکو د غلطي نه ښکاره کېږي. د بل قوم ښېګړه به تا ته بیا ښېګړه نه ښکاره کېږي. یو دا ډېره لویه بیماري ده، الله دې دې موږ وساتي. زموږ کمرونه چې په دې شي کې اخته دي، الله دې ورته د واپس کېدو توفیق دې نه ورکړي. دا ډېره غټه برایي ده، یو په دې مې خبره وکړه. د دې نه علاوه اگر چې دا برایانه ډېرې زیاتې دي، ظاهره خبر ده په نن درس کې نه ختمېږي. الله دې بیا چې د موقع راکړي، خو یو دوه خبرې خو به یادې کړو. یو بله خبره کوم زه د قوم پرستۍ کې غریب او مالداره چونکې یو شناختۍ دا مې مخکې بیان کړله. زه یو بله مسله بیانوم، او دا مسله اتفاق دا و چې ما یو 2-3 کاله مخکې په دې موضوع به ډېرې خبره کوله. په جنازو کې اکثر ما له چا مقرره کړل، ما به همدقه یو خبره کوله، سود خلاف به ما بیان کوو. زمونږ کلي دي نو ظاهره خبر ده، واته کو کلي دي نو کله به یو ځای کې مړه شي او کله بل ځای کې. نو بل باندې ما رسې 3-4 تقریر چې وکړه، یو کس ماله راغی ویل د فلاني 2 کسانو خبر کو چې دا مولا څه وزګار دی، بس چې په منګه نظر پرېوځي دا مسله بیان کړي. والله که ما دا پېژندل چې دا څوک دی، خدا په خپله دا برایي پکې وه. ویل دا څوک دی چې موږ کله ویني بس په دې موضوع تقریر شروع کړي. ما ډو پېژندل نه چې دا څوک دی، اوس هم نه پېژنم. څوک یادول؟ غټ ناسور. ګوره عزتمندو یاد ساتئ، کم خلک چې زموږ تعلق د بازار سره دی، د مارکیټ سره دی، د بزنس سره دی، د تجارت سره دی، نو خیر دی وګورئ تاسو، سود یو لعنت دی او دا شروع شوی دی. ګورئ دا ځکه وایم که نه چې ما بل ورځې یو 2 ډېر غټ غټ بزرګان ولیدل. بزرګان مطلب دا چې هغه مونځ اودس کوي او ما ته تقوادار ښکارېدل. د هغوی خبرې چې ما کله واورېدلې که نه، زما خواله راغلي وو او په څه مسله کې روغه کوله، او هغه مسله د معامله د پیسو وه. نو چې ما کله واورېدله نو په هغې زما داسې ګمان و، ما ویل دا زما نه ښه ایماندار دي، زه به د هغوی ایمان ته پسخېدم. او د هغوی دواړو معامله د سود معامله و، په یو بل یې په لکونو پیسې ور اړولې وې. ما توبه ویستله، یا الله تعالی دا خو ما ته نیکان ښکارېدل، دوی دا معاملات دي، د عامو خلکو به څه حالي. سود یو خطرناک برایي ده او دا د ټولو بیمارو جرړه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه چې کله یو نوړی د حرامو خېټې ته کوزه شي، یوه نوړی که نه 40 ورځې الله عبادت نه قبلوي. لن يتقبل الله له صلاة 40 صباحا. 40 ورځې الله ر د عبادت نه قبلوي. 40 ورځې دا چې یو سړی خوراک وکړي، او زمونږ چې هر ورځ خوراک کوو زمونږ عبادت ورو قبلیږي نه. سعد رضی الله عنه راغی، رسول الله ماما دی، 10 مبشرو کې دی. د الله رسول دعا راته وکړه چې الله مې مستجاب الدعوات. رسول الله دعا وکړله، ویل سعد دعا خو مې درته وکړله، الله مستجاب الدعوات یې کا. یو چل درته ښیمه، اطوب مطعمک تکن مستجاب الدعوه. خوراک دې پاک کا، خود به خود به ستا دعاګانې قبلیږي. خوراک دې پاک کا. خوراکونه پاک نه دي، حرام. سود باره کې یو 2-3 حدیث وایم، یو واقع بیانومه چې تاسو ته اندازه وشي څومره خطرناکه ګناه ده، او موږ پکې هر سړی په دې کې اخته دی، هر سړی په سود کې اخته دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو سړی د سود 1 روپۍ خوري، 1 درهم، او د ته دا پته چې دا مال د سود دی، دا معامله د سود ده. رسول الله فرمایي د 14 ځله زنا کولو نه غټو ګناه یې وکړله. 14 ځله سړی زنا وکړي، دا ګناه ده خو دومره نه ده، او 1 روپۍ د سود یې چا وخوړله. وګورئ د بازارونو ته که نه معاملات څنګه روان دي. زه نه وایم چې ټول بارګینونو والا به سود خوارئ، زه نه وایم چې ټول پراپټو والا به دسي، خو خاص کر دا میدانونه چې دي په دې کې سود ډېر زیات دی، سود ډېر زیات پکې دی. راځئ چې موږ خپل روزګارونه پاک کو، پاک د خپل بچو له پاک رزق وګټو، د خپل خېټې پاکې کو. او بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الربا 70 بابا. سود ګوره یو قسم نه، د سود او یو نه زیات قسمونه دي، او یو نه زیات 70 بابا، او یو نه زیات دي، او د هر یو قسم ځان له سزا ده. رسول الله فرمایي ایسرها ان ينكح الرجل امه. د ټول نه کم ګناه دا ده چې سړی د خپلې مور سره واده وکړي. د مور سره واده کول دي، د مور سره، یعنې څومره چې د مور سره د واده ګناه ده، د دې نه سخته ګناه د سود ده. که د مور سره په یو مذهب کې نکاح دا جایز نه ده. مجوسو به د خپلې میرې مور سره واده کوو،
الله پاغي پابندي ولګول لا تنکحوا ما نکح آباؤکم چې پلار هم د چا سره واده وکړو دا ستا مور ده واده ورسره مه کوئ او د خپلې مور سره چام په تاریخ کې واده نه دی کړی ګناه یې ډېره خطرناکه ده عقل ډېر خطرناک نظر باندې ګوري خو نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې دی ګناه ده په دې وجه عزتمندو څلور قسمه خلک دی څلور قسمه راځي ګورو په دې کې چېرته موږ نه یو چې په دې څلورو کسانو باندې 24 غنټې د الله لعنت ورېږي څلور کسان دي څلور د الله په لعنت کې ګیر دي اکم کم دي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه څلور قسمه خلک دی چې په دې د الله لعنت دی کم یو هغه دی چې د سود مال په خپله باندې ځان نه خوري د خلکو نه سود علي د خلکو نه سود علي دویم موکله په نورو خلکو باندې سود مال خوري چې چا نه پیسې په قرض راغستې دي زیات یې وله ورکوي په بل باندې خوراک کوي د سود مال پې خوري او دریم نمبر نبی علیه صلات وسلام فرمایي کاتبه چې په دې کې لیکل کوي لیکل موږ وایو که نه چې په دې کنونشنل بینک کې نوکري کول حرام دي ګناه ده کوم چې دا کنونشنل بینکونه دي غیر اسلامي چې ته موږ وایو ولې ځکه په دې کې به ته روزانه لیکل کې که نه یا به ډیټا به انټري به کې او یا به لیکل کې د چا نه به ته په چالان باندې پیسې آلې په کیش په پیسې ورکې په چیک بک په کیش ورکې دا په کتابت کې راځي په دې وجه باندې په داسې قسمه بینکونو کې نوکري کول دا ناجایز دي دا په لعنت کې سړی ګیري که زمونږ پکې څوک ملګري مي نو خپل کوشش وکړي دا خپله پیشه په طریقه باندې بدل کړي ځکه دا راځي په کاتب کې بل و شاهدیه د سود په معامله کې چې دا ګواهي کوي دا کم نن سبا چې دا کم لونز ملاویږي لونونه وزیر اعظم لون او وزیر اعلی لون او پلان لون پیژنې لونونه که نه قرض بینکونه قرض ورکوي نو په هغې کې وایي چېرې دا پیسې دا په 36 قسطونو کې جمع کې او یا به په 42 قسطونو کې جمع کې او په 3 کاله کې 4 کالو کې او تا له پیسې درکوي د کور دپاره د روزګار دپاره خو تا ته وایي داسې وکړه چې 2 کسان راله ګزټډ کسان پیدا کړه ګزټډ چې هغه د 16 سکیل د پاسه وي اب ماله ته ذمهواران راکې بالفرض که تا په دې دا پیسې د په ټیم پوره نه کړې د هغوی نو بیا کټوتي کېږي نو موږ وایو چېرې دا خو زما ورور دی لاړ شه دسخط ورسره وکړو موږ ګواهي وکړو دا هم د الله په لعنت کې ځان ګیرولي چا له ګواهیانې مه کوئ څوک دله رالل چې زما سره لاړ شه ګزټډ او ته داسې وکړه چې ما له ګواهي وکوې دا ګناه ده نه کوم تا له ګواهي په لون کې لون اخیستل هم ګناه ده استعمال هم ګناه ده قرضې اخیستل هم ګناه ده سود دی او په دې کې چې ته څه قسمه تعاون د چا سره کوې دا سود دی مسله دا ده دې څه ګناه نه وایي اصل کې بالکل دې ته څه ګناه نه وایي دا د معاشرې هغه خطرناکه برایي ده هغه بیماري ده چې موږ ښه بد خوانده و ناخوانده دا په دې کې موږ اخته یو چې زمونږ ټول مال د سود دی نو اخر موږ به موږ څه د الله نه وغواړو موږ وایو دعاګانې نه قبلیږي د دعا دپاره اولنی شرط دا دی چې زما او ستا دنه دا خېټه دا په حلالو باندې ډکې شوي په خېټه کې د چا حلال دي حرام 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 شپه ورځ حرام الله تعالی هغه یو حدیث دی که نبي علیه صلات وسلام فرمایي و یو سړی دی داسې د یو ډېر بزرګ حال بیان کړی دی یو سړی دی ثم ذکر الرجل یو سړي تذکره نبي علیه صلات وسلام وکړله یطیل السفره چې د نیک عمل له ډېر د لرې نه تلی دی یعنی حرم ته تلی دی او په جاز کې په لکونو پیسې لګولې دي اشعثه اغبره ویښتې ببر دي خړ پړ دی او ځان بالکل عاجز کړی دی یمد یدیه الی السماء سوال داسې نه کوي سوال داسې کوي لاسونه یې اوچت کړي دي ډېر زیات الحاح او ډېره عاجزي کوي او الله ته چغې وایي یا ربې یا ربې یا ربې الله نه سوال کوي خو نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې ورته وګورئ ظاهر حال ډېر برابر دی خو نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د خوراک د حرامو دی د اوبو دا د حرامو دی د لباس دا د حرامو دی مأکله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام کور تم حرام پیسې راځي غذام د حرامو ده نو فانا یستجاب له الله نبی علیہ السلام است خاورې به دعا قبول شي فانا یستجاب له دعا به څنګه قبلېږي دا خو نه قبلېږي په دې ژبه زمونږ که دعا نه قبلېږي نو په خېټو کې حرام دی د بینک نظام د سود دی بینک نظام د سود دی خفه نه شئ چېرته رانه اوس چېرته ستاسو به تندو باندې خوله راغلې ده چېرته دا 15 وخته مونځ هم کړی چېرته د مانځه نه پس هم سوچ کړی دی چې دا مونځ خو مې الله له وکړو خو د سود د نظام خلاف به څه کوو دا سود به کله ختمېږي دا بعضې سپین ږیري په نظر باندې راځي چې پاکستان به ورته یاد چې پاکستان کله آزاد شو یاد به یې ورته بزرګانو ته بعضې په 47 کې
د 47 نه واخله دا 2022 شو 4 کاله وشول او سود روان دی او موږ ډو پروا نشته خوشاله یو هیڅ قسم پروا زمونږ نشته چې پاکستان به سود څنګه ختمیږي او بل دې بدبختی ته ګورا چې د سود خلاف کله وفاقي شریعه عدالت فیصله وکړه سپریم کورټ وکړه نو هغه بعضې بدبخته بینکونه والا لاړل UBL پکې لاړو او دارنګې سنور بینکونه پکې لاړل MCB پکې او واپس د هغې خلاف اپیل وکړو چې دا نظام دا ټیک نه دی والا سود ښه دی وایي موږ بیا مو ټیک د بس روان دی نظام من حیث القوم ګناهګار ما استاذ محترم حضرت شیخ گوهر رحمان رحمت الله علیه دا کتاب دی حرمت سود پر عدالتی بیانات اور ان کے مدلل جوابات په دې نوم باندې دا غي په مقدمه کې یو خبر لیکل دا وای سود داسې بیماری دی چې موږ پکې من حیث القوم مبتلا یو موږ ټول قوم ګناهګار یو په دې کې ټول قوم پاکستان دې خلاف را دي چې عزم منګو کو عزم من ک نجی سود دی که زما استا په کلی کې دی که په بارګین کې دی که دا په پراپرټۍ کې دی او که په قرض لین دین کې دی د نظام ساتل غواړي عزتمندو د دې نه علاوه ډېرې غټې بیمارانې دي د دې معاشرې وړې دي دې نه به هم ځان ساتو غیبت زمونږ یو لباس دی څنګه چې جامې اغوندو څنګه چې موږ خوراک کوو دقسې ورسره د غیبت نظام روان دی غیبت نظام مسلسل روان دی الله دې معافي وکړي الله دې موږ معاف کړي خو دا خبر دومره خطرناک خط ته رسېدلې ده که نه چې 2 کسان میلاویږي د هغوی خبرې د غیبت نه شروع کېږي 2 کسان چې خبرې شروع کوي د غیبت نه شروع کوي د غیبت نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي که نه چې الغیبت اشد من الزنا د زنا نه غټه ګناه ده امام بخاری رحمه الله فرمایي که نه مغتبت منذ سمعت هذا الحديث و چې دا حدیث مې کله اورېدلی د غیبت مې پرېښی دی بلکل غیبت مې بیا پرېښی دی داسې د بخاري په شان ایمان الله دې زموږ نصیب کړي چې کله مې دا واورېدل چې غیبت د زنا نه غټه ګناه ده بس طلاق مې وله ورکړل طلاق راځئ چې انشاءالله نن غیبت له طلاق ورکو طلاق 3 طلاق مغلظ غیبت له ورکول پکار دي غیبتونه نقصان څه کوي غیبت خو یو ګناه ده رسول الله فرمایي چې غیبت ګناه ده صحابي تپوس وکړي د الله رسوله غیبت څه ته وایي نبی علیہ السلام ورته ویل ذکرک اخاک بما یکره د خپل ورور داسې بیان کې چې هغه په دې باندې خفه کېږي خوشحالېږي نو دا غیبت دی دی د الله رسوله زه د خپل ورور یو بیان کوم او دغه غلطي پکې وي دا به هم غیبت وي وایي دقه غیبت دی که نه چې کله پکې برایي نشته او ته بیانوې نو بیا خو حتی خو بیا خو د بهتان وتړو او غټه ګناه ده د غیبت مسله دا ده والله العظیم دا خبره زه کوم تاسو توجه ورته وکړئ نو زما د خبرې سره اتفاق وکړئ ځکه په ما په خپله تېر شوي دي نو زه که ستاسو د خپل اکسپیرینس شیر کوم تجربه هغه دا ده چې کله کله به یو سړی ډېر ښه سړی به وي ښه انسان به وي خو د هغه به تا ته یو داسې معتبر سړی غیبت وکړي که نه معتبر سړی ته به د هغه معتبر سړي په خوله یقین وکړي چې یقین پرې وکړي نو ستا به دغه تقوادار سړی زړه تور شي ابه ولي الله یي ابه جاړي د الله د یېرې د وجه نه ابه منځونه کوي ابه د الله نه یېرېږي و تا ته یو معتبر شخصیت د هغې غیبت کړی دی نو ستا دغه ورانه شوله نو ته به هم د هغه غیبت بیا شروع کړي غیبت به کوې او ستا به ورسره نه لګي نه به دې لګي ورسره خو که 5 کاله پس دې ورسره سفر راغی که نه ته چېرته دا خو سم ولي الله دی ما خو د ده په مخالفت کې خو ما ټول عمر تېر کړو سفر ورسره یو ځای وکړې چېرته ورسره کښېنې خبرې اترې ورسره وکړې اب ستا بالکل مداحي ته به ډېره خوښې ستاسې به ډېره مینه او ته به د هغه غیبتونه کوې الله دې موږ د دې شي نه وساتي ډېر لوی ګناهونه په دې معاشره کې اخته دي ډېر لوی او دا برایانې هغه برایانې دي چې موږ یې تباه او برباد کړو خپله خبره ختمومه ځکه دا ټایم ختم دی آیتونه ترجمه هم راته پاتې ده خو دا ده چې دا برایانې خو دي خو 2 برایانې زه لږ وخت کې صرف بیانومه او دا به خاص کر د خپلو خویندو ته وویمه هغه دا ده چې د غم او د ښادۍ رواجونه چې کوم دي زه د رواج مخالفت نه کومه اگر چې علماء کرام د ټولو رواجونو مخالف دي زه د هر قسم رواج مخالفت نه کوم د هغې وجه دا ده که ته یو رواج ختم کړي بل به راځي ختمیږي نه رواج خو یو ختم کړي بل راځي بل ختم کړي بل راځي لہذا د رواجونو ته کتل غواړي علماو هم دا پکار ده چې په دې رواجونو باندې تحقیق وکړي چې کوم شی د شریعت خلاف دی د هغې مخالفت وکړه او چې کوم نه دی نو هغه مه کوه مخالفت ځکه به ختم شي د هغې نه به بله غټه برایي به راشي نو بعضې رواجونه داسې دي چې د هغې کلک مخالفت پکار دی چې ختم شي بعضې رواجونه داسې دي چې د هغې مخالفت نه دی پکار په هغې کې ترمیم پکار دی او د هغې اصلاح پکار په دې لارې باندې موږ راتلل د یو خبره په دې لارې کې موږ شروع کړه په دې ګاډي کې زموږ په دې غمونو کې نن سبا یو رواج راغلی دی
هغه رواج دا دی او دا ښه خبره ده لکه زه د دې مطلق مخالفت نه کوم مخکې وویل دا خبره زه د رواج بالکلي مخالفت نه کوم څه حمایت کوم څه مخالفت کوم هغه دا ده چې کله د چا مړی وشي نو یا دغه وروري یا دغه کلی یا په دې کلي کې یو تنظیمي دا درې څلور قسمه بعضو کلو کې بس تنظیمي په هغې کې د هر قوم سړی او د میاشت پیسې جمع کوي چې کله مړی وشي نو هغه پیسې راوالي په هغې خلکو ډوډۍ وکړي یو دی بعضې سره خپل خاندان د ترونو بچي پیسې رالي او پیسې جمع کوي او بیا چې مړی وشي نو په هغه ټایم کې بس په هغې باندې سودا مودا راوړي او 3 ورځې خلکو له خوراک ورکوي او بعضې داسې وکړي چې بس په هغه اول یو کس خرچه وکړي وروستو خلکو ته دومره خرچه شوې ده نو پیسې راوالی دا ډېره ښکلې طریقه ده دا ډېره مزیداره طریقه ده دا په یو حدیث باندې عمل دی جعفر رضی الله عنه د جنگ موتی غازی او د هغې یو مشر جعفر تیار پاکې شهید شو او ناشنا غذا ده هغه سړی چې کله ووایي نو جړا وله ورځي سترګې نشي ټینګېدی نبي علیه صلات وسلام منبر ته چې وختو نو الله ورته کشف وکړو هغه د موتی میدان یې ورته داسې ښکاره کړو لکه سړی چې سکرین ته ګوري مخامخ او رسول الله په منبر باندې ناست دی او صحابو ته وایي د موتی غذا ورته بیانوي وایي هغه د زید ابن حارثه جنډه په لاس کې دله شهید شو جعفر شهید شو عبدالله بن رواحه شهید شو پلانې جنډه راواغېستله پلانې شهید شو صحابه کرام ناست دي هغه هم جړ نبي علیه السلام جاړي چې کله جعفر شهید شو نو نبی علیه السلام صحابو ته وایي اصنعوا لآل جعفر طعاما فانهم اتاهم ما یشغلهم د جعفر خاندان له خوراک ورکوي مصیبت پې دی خوراک نشي پخولی نو په کوم کور چې غم راغلی دی خوراک وله بار خلک به کوي دا ښه خبره ده خو نقصان پکې څه دی وسو نقصان یې دا دی نقصان دا که دا مولانا عرفان صاحب د ډېر اوچت خاندان سره تعلق دی او مالداره دی د ده په خاندان کې چې مړی وشي د ده میلمانه د مردان نه او د پېښور نه او د افغانستان نه راځي د ده په میلمه باندې به راځي 3 لکه ډوډۍ 3 لکه روپۍ په ډوډۍ باندې راځي او که د کلي یو غریب سړی مړ دی د هغه په دې ثمرباغ کې هم څوک خپلوان نشته دغه په ډوډۍ باندې به چېرته 40-50 روپۍ راځي داسې ده که نه دویمه دا ده چې کله مړی وشي دا په دې خاندان باندې چې دا 2 لکه روپۍ راغلي 4 لکه نو په دې کې چې کم سړی د ټاټکي دیاړي کوي هغه به هم یو شان پیسې ورکوي او کم چې ښه په غټ بینک کې منیجر دی او غټ ډاکټر دی هغومره پیسې ورکوي دا کم انصاف دی دې ته سوچ وکئ تاسو د دې مخالفت مه کوئ د دې اصلاح وکئ تاسو یو سړی ځان تباه او برباد کړي او په بازار کې په ریړه باندې هغه نینې خرڅوي که نه او هغه وږي خرڅوي وږي او د کلي یو مشر سړی دغه په جریبونو باندې ځمکه د په جریبونو خپله شابه کې پیسې تقسیم کې 10,000 روپۍ راوالي نو هغه بل 10,000 خو هغه ته څه شی نه ښکاري خو دا غریب بل 10,000 د کوم ځای نه پیدا کوي دا به له قرض کې دا د تباه او برباد کو دا استثالي طریقه ختمول غواړي دا رسمونه رواجونه دې موږ تباه او برباد کو او په دې باندې په کلو کې خبره وکړئ په دې باندې کښېنئ کم کسان چې په تاسو کې تنظیمونو کې مشران دي د هغوی یا خو هغه غریب معاف کوي بیخي که معاف کولی نه شي نو هغه نه بس داسې مناسب شانې پیسې اخلئ بیا د کلي مشر به طور مثال 10 ورکوي مشر دی بیا ته 10 ورکوه دا بل 15,000 روپۍ والا دا بیا د عدل معاشره به جوړه شي نقصان صحیح نقصان دی که نه موږ بېګا شرینګل ته روان وو ماښام ملګري وو د هغوی والده وفات شوي وه نو په لاره کې ماشوم او بیلچه ورسره وه داسې بلکل د خپل بچي په شان موږ ته ښکاره شو لاس یې ونیو نو ملګري ته مې ګاډه ورته ودروه داسې تقریبا د 8 کالو به د 9 کالو به بیلچه ورسره وه مونږ چېرته ځې ویل بره ځمه څه دې کولې اډې مې اچولې اډې هغه روډونو دا خاورې ماورې دی لرې کولې د هغه ژبې وه ویل پلار دې څه کار کوي او پلار مې وي په پنډۍ کې دی څه کار کوي پنډۍ کې بس دغه وږي خرڅوي او تاسو څه کوئ بس وایي موږ مور راوباسي دغه په دې روډونو باندې یو او دا روډ نه خاورې ماورې لري څوک 10 روپۍ راکوي څوک راله 10 راکوي دا تقریبا د 4 بجې دي 4:30 بجې مې 100 روپۍ دې نه وګټلې 50 روپۍ مې وګټلې سار راغلی 50 روپۍ ګټلې د زړه مې داسې درد وکړو درد چېرې دا ماشوم ټوله ورځ څومره ګاډو ته به د لاسونه نیولي څومره مالداره خلک به تلئ خو د صرف 50 روپۍ وګټلې نو ما وله 50 روپۍ نورې وکړې مې دا زه واله 50 دا زمانه واله او بیا هم کوس په هغه ځای کې هغه ماشوم و هغه چې کله کوشو نو کور ته لانل واپس راستون شو بیا یې ځانله دیاړي کوله ځکه چې مور به دې پیسې غوښتلې او پلار یې په پنډۍ کې غریب مزدوري کوي د دې غریب نه چې ته پیسې الې که نه د خپل مړي د خپل رشته دار او د خپل خپلوان او د میلمه د خوراک دپاره نو موږ به الله ته په کوم مخ باندې بیا ودرېږو په دې وجه باندې دې خبرو ته سوچ پکار دی خو خبرې ډېرې زیاتې دي ما وایي زه به ډېر سوی یم خو دا ټایم هم ختم دی نو دا 2-3 مسلې چې موږ زده کړو انشاءالله
نورې به د بل عالم نه زده کوي بل به د بل نه زده کوي. خو دا یو څو مسلې چې ما کوم برایانې کله بیان کړلې ډېرې غټې غټې مسلې دي معاشرې ورانې کړلې. دا به بیا قرض کوي په سود به پیسې بیا رالي په سود باندې او دا به بیا نور تباه کېږي. اخر بیا غلاګانې شروع کړي قتل و غارت شروع کړي د هغه نه بیا بدماشتي جوړ شي. الله دې موږ معاف کړي. یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو ان جاءکم فاسق کراوړو تاسو ته یو فاسق بنبین یو خبر فتبینوا د هغې تحقیق وکئ. تا د چا ویل پلانې دی پسې خبرې کوي وایي زه معلومات کوم بیا به که کولی نو معلومات به وکړم یو دم د هغه به خبر یقین مه کوه. ان تصیبوا قوما بجهالة هسې نو چې یو قوم ته په ناپوهۍ باندې ورسېږئ تاسو او تکلیف ورته ونه رسوئ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین په خپل کړو باندې به خفه شئ بیا. واعلموا ان فیکم رسول الله نو ژوند د الله د رسول نه یریږي قرآن و سنت نه نو هغې ته مراجعه وکئ. پوه شئ چې بېشک ستاسو منځ کې د الله رسول د الله رسول سنت موجود دي نو قرآن سنت د ځان مه تابع کوئ تاسو ځان د قرآن و سنت تابع کوئ. لو یطیعکم فی کثیر من الامر کدا پیغمبر ستاسو په معاملاتو کې ستاسو اطاعت وکړي پیغمبر که ستاسو مني لعنتم په تکلیف کې به وغورځېږئ. ولکن الله حبب الیکم الایمان لیکن الله ایمان تاسو ته خوښ ګرځولی دی. وزینه فی قلوبکم په زړونو کې د الله ښایسته کړی دی. وکرها الیکم الکفر ناخوښه ګرځولی دی تاسو د کفر والفسوق او ګناهونه والعصیان نافرمانۍ. الله احسان کړی دی ایمان دولت نصیب کړی دی په دې څیزونو باندې مه خرابوئ. اولئک هم الراشدون دا خلک کامیاب دي. فضلا من الله و نعمتا د الله په فضل د الله په نعمت باندې. والله علیم حکیم الله پوهه د حکمت والا دی. او بیا وی کله چې په کلي کې ورانی راغی د چا ملګرتیا مه کوه بلکې د روغې کوشش پکې وکړه. وان طائفتان من المؤمنین که د مسلمانانو دوو ډلو اختتلو جګړه وکړله فاصلحوا بینهما صلح وکړئ د دواړو په منځ کې. فإن بغت احداهما على الاخرى که چېرته یوې ډلې په بله باندې ظلم وکړو وقاتلوا التي جنگ دغې خلکو سره وکړئ تبغي چې هغه باغي ده حتی تفیعه چې غاړه کېږدي الی امر الله د الله حکم ته. د باغیانو مخالفت وکړئ د باغیانو ملګرتیا مه کوئ. ان الله يحب المقسطین الله تعالی عدل والا خلق و انصاف والا خلق وښیي. انما المؤمنون اخوة یقینا ټول مسلمانان د مشرق مغرب ورونه دي. فاصلحوا بین اخویکم د خپل ورونو منځ کې اصلاح وکړئ. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ لعلکم ترحمون دې دپاره چې رحم د باندې وشي. اوس هغه برایانو تذکره کوي یوی یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو اے مسلمانان دا ما تا ته وایي لا يسخر قوم من قوم یو قوم په بل قوم پسې خندا مه کوئ. په دې فیسبوکونو باندې موږ په دې قومونو پسې لګېدلي یو مه کوئ خنداګانې. عسى ان یکونوا خیرا منهم غوره ده چې د دې نه به ډېر زیات ښیي عبادت به ښیي معاملات به برابري. ولا نساء من نساء خزم دی په نورو ښځو پسې خنداګانې نه کوي چونکې ښځو کې دا بیماري لږه ډېره زیاته چې لږې خاوند مالداره شي نو خپل اوقات تیر شي بیا یا چېرته په اوچت خاندان کې واده وشي خپل اوقات یې بیاري په خلکو پسې خنداګانې کوي. په ودونو کې خلکو دي دا ستا څنګه جامې دي او دا خو سړی جامې اغوستلې دي او ستاسو د خوراک خو ډېر زیات کمزوری دی نو دا مه کوه دا ګناه ده. عسى ان یکن خیرا منهن قریبه ده چې دغه ښځې به ډېرې غوره د دوی نه. ولا تلمزوا انفسکم یو بل عیب جن کوئ ما. ولا تلمزوا انفسکم چېرته هم داسې مه کوئ. ولا تلمزوا انفسکم او تاسو په یو بل باندې عیب مه لګوئ. ولا تنابزوا بالالقاب یو بل ته وران نومونه مه وایئ غلط القابات یو بل مه ولئ. د چا کوم نوم دی ښکلی نوم ورته وایه. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان د ایمان نه وروستو دا کار نوم ویل ډېره غټه ګناه ده. یو سړی مؤمن دی او ته ورته وران نوم وی د ایمان نه پس خو ته بیا غلط نوم مه وایه. یا دا چې ته مسلمان یې ورانې خبرې کوې نو ګناه ده. ومن لم یتوب چا چې توبه ونه ویستله فاولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي. یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو اجتنبوا کثیر من الظن د ګمانونو نه ځان وساتئ. ګمان په چا باندې مه کوئ بد ګمان ډېر ګمانونه مه کوئ. ان بعض الظن اثم بعضې ګمانونه ګورئ ګنایي څه ګمان خو به ښه وکړي خو څه به ګنایي. ولا تجسسوا د یو بل کمزوریانې مه بیانوئ د چا په کمزورو پسې مه ننوځه. ولا تجسسوا یو بل عیبونه مه لټوئ تاسو کمزورۍ مه لټوئ. ولا یغتب بعضکم بعضا د یو بل غیبت هم مه کوئ. ایحب احدکم آیا خوښوي یو کس په تاسو کې ان یاکل لحم اخیه چې اخري د خپل ورور غوښه میتن د مړ ورور
ورور یې مړ دی او دا د غوښې را پرې کوي یو ځان لی خوري داسې څوک هم نه کوي غیبت دومره غټه ګناه ده فکرهتموه نو دا شی خو ستاسو خوښ نه دی واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان الله تواب الرحیم بېشک الله بار بار توبه قبلونکی دی همیشه مهربان دی یا ایها الناس و انسانانو انا خلقناکم من تاسو پیدا کړي من ذکر و انثی د آدم او د حوا نه یو سړی یو ښځه وه نو بیا خو یو شان بچي فخر مه کوئ په قوم باندې وجعلناکم شعوبا وقبائلا وجعلناکم منګه تاسو پیدا کړي ګرځولي مې شعوبا وقبائلا غټې غټې قبیلې او وړې وړې قبیلې د چا غټه قبیله د چا ورکوټي ده لتعارفوا د دې لپاره چې تاسو یو بل په دې وپېژنئ نو قوم د پهچان دپاره دی د فخر دپاره نه دی ځان تقوادار کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم بېشکه غوره په تاسو کې کم کس چې د الله نه ډېرېږي هغه دی غوره په تاسو کې د الله په نسبت تقوادار دی ان الله علیم خبیر الله تعالی بېشکه پوهه دی او خبردار دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبا زمونږ څلورمه ورځ ده دا کتاب خو د 2 ورځو دی د 2 ورځو خو یو سبق نیم به پکې خیر دی پاتې کېږي خو سبا هم زمونږ دا څلورم درس دی انتهایی مفید درس دی چې په دې کې د نکاح او د طلاق په حوالې سره مسائل دي او دا درس په دې کتابونو کې خدا 19 کال چې دا کتابونه چاپ کېږي نو دا موضوع پکې په اول ځل باندې راغلی ده د طلاق دا مسائل چونکې ډېر زیات دي زنانه مسلسل عدالتونه ته ځي خلي علي خلک طلاق ورکوي احتیاط پکې نه کوي نو دا ډېرې بنیادي چونکې فقهي مسلې دي نو سبا به دې بیان کوو الله دې ماله د ویلو توفیق راکړي او انشاءالله عمل کوشش وکړو الحمدلله کلاس نن ډېر آباد دی خوند هم کوي نو نور هم کوشش وکړئ چې سبا یو که ځان سره راولئ او د دې برایانو نه یو بل انشاءالله ته چې موږ بچ کړو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله صحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.